من الشیطان الرجیم فناولم الله تعالی سره د شیطان رټلې شوي نه. بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په نوم د الله تعالی سره چې بې حده مهربان ډېر رحم کوونکی دی. شروع کوم. وما كان لمؤمن او ندی جائز ده هیڅ یو مؤمن دپاره ان یقتلا دا چې قتل کی مؤمنا بل مؤمن لرا الا مگر خطا فخطا او غلطی سرا. ومن او اغسو قتلا چې قتل که مؤمنا مؤمن لرا خطا فخطا او غلطی سرا فتحریر لازم دی په د باندې ازادول رقبت د یو مری د یو غلام مؤمنتن چې مؤمن بی دغه غلام ودیت او دیت ورکول لی خنبها ورکول لی مسلمتن حواله کړی شوی الی اهله وارثانو د مقتول تا اهل د دغه مقتول تا الا مگر ان یصدقوا دا چې ماپ کې دغه وارثان د مقتول دی خنبها او دیت لرا. فإن كان پس که چرته وي دغه مقتول وجلی شوی من قوم د داسې قوم نه عدو لکم چې دشمنان وي ستاسو دپاره وهو او حال دا دی چې دغه وجلی شوی مؤمن مؤمن وي فتحریرون بیا لازم دی ازادول رقبت د یو غلام مؤمنت چې مؤمن وي. وإن كان او کشرتوی دغه وجلی شوی مقتول من قوم د داسې قوم نه بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم او په منځ د هغوی کې میثاق معاهده وي وعده وي فدیة بیا خونبخه ورکول دي او دیت ورکول دي مسلمتن حواله کړی شوی الی اهله وارثانو د هغه مقتول ته وجلی شوي ته وتحریر او ازادول لی رقبت د یو مری غلام مؤمنت چې مؤمن وي. فمن پس هغه څوک لم یجد چې وي نمون د غلام دپاره د ازادولو پس ویامونو بیا روجې نیسل دي په ده باندې شهرین 2 میاشتې متتابعین پی در پی مسلسل توبتن دا طریقہ د توبې دا من الله د جانبه د الله تعالی نه وکان الله او د الله تعالی علیما فیا حکیما د حکمت خاوند. وما كان لمؤمن او ندی جائز د هیڅ یو مؤمن لپاره ان یقتلا دا چې قتل کی مؤمنا مؤمن بل لرا الا خطا مگر په خطا او غلطی سره. دی آیات مبارکه کې الله سبحانه وتعالی د قتل حرمت ذکر کوي چې یو مسلمان بل مسلمان او د بل مؤمن قتل نشي کولی او د یو مؤمن د فاره د بل مؤمن قتل ول دا بالکل جائز نه دی قصدن عمدن او دا د مؤمن شایا نشان نه دی چې دا د خپل مؤمن ورور قتل کی الا خطا مگر په خطا سره غلطی کی دی شي. نو حکم د قتل خطا ذکر کوي او حرمت د قتل چې کم دی نو هغه بیانوي چې قتل خو ګوره بالکل د مؤمن جائز نه دی. او حضور صلی الله علیه وسلم فرمای امام بخاری رحم الله حدیث مبارک نقل کړی دی چې د مؤمن قتل روا دی په 3 چیزونو سره یا خدا چې دی قصاصا قتل کړی شي بل مسلمان بل مؤمن وجلی دی نو د هغه په بدله کې قصاصا قتل کړی شي یا دا چې دا زنا وي کې زانی وي او شادي شده وي شادي شده سړی دی او زنا یې وکړه نو د هغه قتل جایز دی پس د ګواهانو نه او پس د قاضي د فیصلې نه. او دریم د هغه کس قتل جایز دی چې هغه دین پریږدي او مرتد شي د دین علاوه د بل چا قتل اول جائز نه دی. د مؤمن د مسلمان قتل بالکل جائز نه دی. بیا نو دا حرمت دلته بیان کو او دغه 3 کسان ته نبی حضور صلی الله علیه وسلم په حدیث مبارک سره خاص دي.
او قتل خطا حکم ذکر کوي چې قتل خطا د مؤمن نه کیدی شي، کله نا کله د مؤمن نه خطا وشي او مسلمان ورور ته نه قتل شي، الا خطا مگر په خطا سره. نو د مؤمن نه قتل خطا کیدی شي. او د قتل خطا دو قسمونه دي، یو تا خطا فی الفعل وي او بل تا خطا فی الذهن وي، یا خطا فی الظن وي. خطا فی الظن او خطا فی الفعل. خطا فی الظن داسې قتل چې یو مسلمان مؤمن کمین نیسلې د کافرانو ته او یو کس بلاره باندې تیرېده، نو د ور باندې چې کم دی نو حمله وکړه او د خیال دا چې دا حربي کافر دی او هغه سړی قتل کو، چې بیا معلومه شو نو هغه مؤمن و مسلمانو، نو دا قتل خطا دی او قتل خطا په ځوان دی. یا یو سړی چې کم دی نو ښکار چې کم دی نو په نښه کړی دی او خیال دار چې دا ښکار دی او چې ډزې ور باندې وکړه، نو هغه انسان او په انسان کې به مسلمان مؤمنو قتل یې کو. یا ور باندې د سبوع چې کم دی نو د درنده ګمان وکړو او ډزې ور باندې وکړه، حمله ور باندې وکړه او هغه مسلمان ولګېده، نو دا قتل خطا په ځوان دی. او یو خطا فی الفعل دی. خطا فی الفعل دا دی چې انسان چې کم دی نو یو ښکار چې کم دی نو دای په نښه کړی دی، په نشانې ګرځولی دی او ډز کوي په دې ښکار باندې، او چې څنګه ډز وکړ نو هغه غش یا هغه ګولۍ لاړو په مسلمان باندې ولګېده، خو ده خو قتل اراده نه وکړې د مسلمان، ده خو په ښکار باندې ډز کو، خو د ده د هغه ناشنایي د وجې نه او د ده د هغه تجربې د نشوالي د وجې نه هغه ډز دنه غلط وشو، مسلمان ته نه ولګېده. او یا د ډز په درنده باندې کو، سبوع باندې کو، یا په کافر باندې ډز کو، خو هغه ګولۍ چې کم دی نو خطا شو په مؤمن مسلمان باندې ولګېده، نو دې ته ویل شي قتل خطا. او عام مثال یو سړی ډرایوینګ کوي، رکشه چلی، موټر سایکل چلی، فلاینګ کوچ چلی، ډرایوینګ کوي او دې چې کم دی نو څوک په دې رکشه باندې ووایي، په دې موټر سایکل باندې ووایي، د دې ټیرونو د لاندې راشي او د ده د لاسه قتل شي، نو دا قتل خطا دی. نو د قتل خطا حکم دلته کې الله سبحانه وتعالی ذکر کوي چې د قتل خطا چې کله د مؤمن در نه قتل شو او دا مؤمن ستاسو د خپل قوم نو په تاسو کې و، نو چې مؤمن در نه قتل شو نو بیا به د دې مؤمن وارثانو ته، د دې مقتول وارثانو ته پوره دیت ورکې، خون بها به ورکې. دا د حقوق العبادو نه ده او د حقوق الله نه به غلام ازادې، یعنی په دې کې دوه حقوق تا ضایع کړي، یو د الله تعالی نه فرمانی دی وکړه نو حقوق الله، او حقوق العباد بندر چې کم دی نو د هغې رشته دار دی قتل که نو حقوق العباد شو. نو د حقوق الله د پاره چې کم دی الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فتحریر رقبة مؤمنة، حقوق الله با په دې باندې ادا کې اوسه چې آزاد کی یو غلام او مؤمن مرئ مؤمنه. او حقوق العباد ودیت مسلمة الى اهله، ادا کول د خون بها او د دیت دی د حواله کړی شوي وارثانو ته، نو هغې ته به خون بها حواله کې. نو اوس خون بها څومره دی؟ نو په احادیث مبارکو کې د خون بها او د دیت ذکر دی. د سلو خان بچ کم دی نو دا دیت ورکې، یا به 10,000 درهم د سپینو زرو د چاندۍ دا ورکې، یا 1000 دینار د سرو زرو د چاندۍ به ورکې. اوس به دلته راشو چې د 1000 دینار د سونې قیمت څومره جوړیږي او د دې وزن څومره جوړیږي. نو په یو دینار وزن دی 4.25 ګرام وزن دی د یو دینار. نو چې یو دینار لضرب ورکې چې د هغې وزن دی 4.25 لپه 1000 کې ضرب ورکې، نو د دې نه به موږ سره راسي 4250 ګرام سونه به راشي. نو دیت په موجوده زمانه کې او مخکې نه چې را روان دی نو د سونې په حساب سره 4250 ګرام سونه ده. که دا سونه اوس مونږه
تولو ته اړو ځکه زمونږ او ستاسو په ملک کې او په دې موجوده زمانه کې سونه خرڅېږي په تولو په حساب سره. نو که دا مونږه تولو ته واړو نو په یو توله کې مونږ سره وي 11.4 ګرام 11.664 ګرام دا زمونږ سره په یو توله کې دا خالص سونه وي. نو که دا اوس مونږه دا 4250 دا تقسیم کو په 11.664 باندې نو مونږ سره به ټوټل چې کم دی نو تولې راشي 364.37 تولې سونه به چې کم دی نو مونږ سره راشي. او چې بیا دغه سونې قیمت د نن په قیمت سره مونږ واخلو نو نن ورځ د سونې قیمت دی 4,44,900. نو 4,44,900 له چې کم دی نو ضرب ورکا په 364.37 کې نو د دې نه به موږ سره راشي جي دا به موږ سره راشي 16,21,08,213 16,21,08,213 روپۍ دا په موجوده زمانہ کې او د نن ورځې په حساب سره دا دیت دی د سونې په حساب سره. که دغه حساب اوس مونږ چاندۍ ته واړو د چاندۍ په حساب کتاب باندې عمل کوو نو چاندي 10,000 دراهم مونږ سره دیت دی او په یو درهم وزن چې دی نو دا مونږ سره دی 3.018 ګرام دا د یو درهم وزن دی. نو بیا دی 3.016 او 8 لکه منگا ضرب ارکو پا 10,000 کی نو دینا با منگ سر راشی 30,618 ګرام 30,618 ګرام دا دیت دی د چاندۍ په حساب سره سپین زر. او د نن ورځې په حساب سره که چرته موږ دا واخلو دا چاندي نو لومبې به دا چاندي دا 30,618 ګرام دا به موږ واړو تولو ته نو یو توله دا به موږ تقسیم کو په 11.664 باندې نو چې کله موږ دا په 11.664 باندې تقسیم کو نو موږ سره به د دې نه راشي 2,626 تولے 2,626 تولے چاندی دا دیت دے د سپینو زرو په حساب سره. او د نن ورځې قیمت دے د چاندی 5,373 نو 5,373 لبا مونگا ضرب ارکو پا 2,626 کی نو ردین با مونگ سر راشی جی 1,41,09,498 روپے دا دیت جوڑی گی. او عام طور باندی پا اسلامی ممالکو کی فتوام پا د چاندی پا حساب باندی نا زکا مونگو صدقی فطرانہ او صدقی فطر ادا کو یا بلسا نو اکثر مونگا حساب کتاب لگو دا بلس قیمت لگو نو مونگا دا کفاری حساب کتاب لگو نو مونږ د چاندۍ حساب کتاب کو د سپینو زرو نو د سپینو زرو په حساب کتاب سره د نن ورځې چې کم دیت دی نو دا 1,41,09,498 روپۍ دیت دی نو دا دیت شو. بلا خبره ضروری خبره دارا چې نن سبا خلک احتیاط نه کوي د بی احتیاطۍ د وجې نه زمونږ او ستاسو وروڼه روز به روز د روډ په اکسیډنټ کې چې کم دی نو شهیدان کیږي د یو کس د بی احتیاطۍ د وجې نه د بل سړي کور ورانیږي د هغې ماشومان یتیمانان شي د هغې ښځې زمونږ او ستاسو ښځې کونډې شي. نو قتل خطا چې کله وشي دا قتل خطا دی د دپاره دیت لازم دی. په حقوق العباد کې به دیت ورکې حقوق الله کې به چې کم دی نو سره غلام ازادې دواړه دا په دې کې لازم دي چې څوک دی په
گاڑی باندې اوه نو تا باندې دیت هم لازم دی او غلام آزادول در باندې هم لازم دي دواړه. نو بیا زمونږ مشران راټول شي او د معافی او صلح د هغې په منځ کې وکړي او معافي پکې وشي او دیت ترې نه وانخلي. وایي غریب دی، دا خو د رکشې مزدور دی، دا په رکشې هم د بل چا نه راغستې ده په مزدورۍ باندې، دا خو هېڅ وس نه کېږي، دا به دیت د کم ځای نه ورکوي. وایي رحم ورسره وکوي، معاف یې کوي. نو معاف کول نه دي پکار جي، دا دیت د ده په عاقلو باندې لازم دی، د ده په وارثانو باندې لازم دی. او که وارثان هم غریبانان نو دی الاقرب فالاقرب باندې به بیا فیصله کېږي چې څوک ورته څومره نږدې دي او قریب دي نو هغې نه به دا دیت اخیستلی شي. بېشکه دی غریب وي، د ده په رشته دارو کې به څوک مالدار وي، داسې ورپسې مخکې ځه اکثر چې کوم دی نو کلي والا ته ورسېږي چې رشته دارو کې څوک نشته، بیا به چې کم کلي کې اوسېږي هغه ځای ته به خبره چې کم دی نو رسي. نو دیت اخیستل پکار دي. د دې سره به زموږ ستاسو په معاشره کې چې کم دی نو احتیاط ماده سیوا شي، خلک به احتیاط کوي، خلک به خپل اولاد ته چې کم دی نو نصیحت کوي. نو دا اخیستل پکار دي. دویمه مسله چې یو مور د خپل بچی چې کم دی نو ورسره اوده دی او دا ور باندې د شپې راواړېږي او هغه سا ورله بند دی کي او موږ او تاسو ورته وایو په پښتو کې چې لاندې کي. نو چې داسې وشو نو په دې مور باندې څه لازم دي؟ نو دا هم قتل خطا دی. او د قتل خطا چې کوم حکم دی چې دیت دی او یو غلام چې کوم دی نو آزادول دی. نو هغه به دا مور بم کوي اگر چې دا خپل بچی دی، د خپل د خاوند ته د دې ماشوم وارثانو ته دا کم ماشوم چې کوم وجلې شوی دی د دې وارثانو ته د پلار ته به دا دیت ورکوي. دا ور باندې شرعي حق دی، لازم دی ور باندې. او دغه شان دی د حقوق الله دپاره به دا غلام آزادی. او چونکې آجکل په دې زمانه کې اوس د غلام آزادول ممکن نه دي ځکه چې داسې غلامانو هغه دور ختم شوی د غلامان شته نه. نو په دې زمانه کې بیا الله سبحانه وتعالی فرمایي چې فمن لم یجد چا چې ونه موند غلام په صیام شهرین متتابعین بیا روجې نیسلی 2 میاشتې پی در پی چې کوم دی نو روجې نیسلی پی در پی مسلسل. نو دا مور چې دا خپل بچی لاندې کړی دی نو د وجې نه هغه ماشوم وفات شوی دی نو دا مور به 2 میاشتې پی در پی روجې هم نیسي او دغه شانې دیت به هم خاوند ته ورکوي وارثانو له دې ته. دې سره اوس که دا مسله داسې وشوه چې ښځه خاوند دواړه چې کم دی نو په کټ کې دی او ماشوم یې په منځ کې اچولی دی، اوس پته نه لګي چې دا ماشوم د پلار د طرف نه چې کم دی نو دا مړ شو که د مور د طرف نه مړ شو. نو په دې ټایم کې دا دواړه په دې کې شریک دواړه به چې کم دی نو دا دیت هم ورکوي په شریکه باندې او په شریکه باندې به چې د دې ماشوم چې کم روجې نیسل دي دا نو 2 میاشتې روجې به یو نیسي 2 میاشتې به بل نیسي. دا ور باندې لازم دي. بیا که چېرته دا ماشوم د پلار طرف ته و پلار سایډ ته و نو بیا صرف په پلار باندې لازم دي. او که چېرته د مور سایډ ته و صرف نو بیا صرف په مور باندې لازم دي او دیت هم بیا په مور باندې دی. نو دا ورسره عامې مسلې شي. ومن قتل چا چې قتل کا مؤمنا مؤمن لرا خطا فخطا سرا فتحرير رقبه نو آزاد ولي غلام د یو غلام رئی مؤمنه د مؤمنه ودیت او دیت حواله کول دی مسلمه د حواله کړی شوی الی اهلی وارثانو د مقتول ته الا مگر دا ان يصدقوا دا چې دی ماف کی فإن كان پس کچرته وی دغه مقتول من قوم د داس قوم نه عدو لکم چې دشمن ستاسو وهو حال دا دی چې وی دغه مقتول مؤمن مؤمنه فتحرير رقبه بیا آزاد ولدي د یوم ری مؤمنه د مؤمن. اوس دیږي کې وای چې دا کم کس تاسو قتل ک دا د کافرانو نو په کافرانو تاسو حمله وکړه او د کافرانو په منځ کې یو مؤمن اوسېده دا سړی په خپله مؤمن خود د خاندان دا کافرو او حربیانو نو په دغه صورت کې بیا دیت نشته صرف چې کم دی نو غلام آزادول دي بیا به دیت نه ورکوي. یو صورت و ان کان من قوم کچرته وي دغه کس
وان کان کشرتوی من قوم د داسې قوم نه بینکم چې په منځ تاسو کې و بینهم په منځ د هغوی کې میثاق معاهده وي فدیة نو بیا دیت ورکول دی خونبها ورکول دی مسلمة حواله کړی شوی الی اهله د وارثانو د هغه مقتول ته وتحریر رقبة او ازادول دی د هغه غلام مؤمنة د مؤمنه. مستلته فرمایي چې د مؤمن دا قوم چې دی نو دا خو کافر دی خو د مسلمانانو په ملک اوسیږي او ذمي دی جزیه ورکوي. نو چې کله د مسلمانانو په ملک اوسیږي او دا ذمي دی او جزیه ورکوي او دا کم کس چې قتل کنو دا مقتول دا مؤمن دی د پکې ایمان راوړی دی خو والدین او وارثان دا کافر دی. نو په دې صورت کې بیا د مقتول د وارثانو ته دیت ورکول لازم دي اگر چې هغه کافران دي خو ذمیان دي ځکه ستاسو د هغې په منځ کې معاهده ده او د دې الله تعالی حقوق ادا کول د دې مقتول د وجه ځکه چې دا خو مؤمن نو په هغې په مقابله کې غلام او مرئې ازادول دي. فمن لم یجد پس چې ونموند غلام ونموند مرئې نو فصیامو بس بیا روجی نیسلی شهرین 2 میاشتې متتابعین پی در پی. متتابعین پی در پی مطلب دا چې یو روز دا شپېته روجې به پرله پسې نیسي په منځ کې به پکې قضایي نه راولي که په منځ کې پکې قضا راوسته مثلا د 59 یو کم شپېته روجې ونیسلې او یو روجه پکې کمه ده او د چې کم دی نو دا 59 روجه چې کم دی نو وخوړه ماتې کړه نو دی به اوس بیا د سره کېږي په دې کې پی در پیواله دا لازم دی. توبتن دا طریقہ د توبې دا من الله د جانبه د الله تعالی نه وکان الله او د الله تعالی علیما فیا حکیما د حکمت خاون. الله سبحانه وتعالی فرمایي چې دا طریقه مې درته وښوده نو دا زما د طرف نه د هغه ستاسو د توبې د قبلېدو او د بخښنې طریقه وه چې دا مې درته وښوده نو په دې باندې عمل وکړئ او د الله سبحانه وتعالی ستاسو دپاره منتخب کړې ده او د الله تعالی دا حکم ومنئ ځکه چې الله تعالی پویم دی په هر څیز باندې چې د دې ریاکشن به څه وي د دې نتیجه به څه وي د دې نه به څه قسم چې کم دی نو عبرت خلق واخلي او الله تعالی حکیم هم دی نو چې الله تعالی کم حکم کوي نو هغه د حکمت نه خالی نه وي. صدق الله العظیم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. الله درس قرآن بخل البرکة.